إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال. محترم مسلمانانو، اللہ رب العزت احسانو کا ستاسو پدی جامع مسجد کی حفاظ کرامو دا اللہ تبارک و تعالی پاک کلام اغا پتراو کی وورولو دا یولوی عمل دے. قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالی کلام دے، او قرآن کریم په تمام دنیا کی د قرآن کریم مقابله څوک نشي کولی، او دا داسې عظیم الشان کتاب دی چې دې سره د څه او د چا او د کمزې نسبت راغلی هغې ته الله رفعت او عزت ورکړي. کاغه نسبت ور سره د کپڑے راغلی، که نسبت ور سره د کاغذ راغلی، که نسبت ور سره د یو کلی د بانډو او د خار راغلی هغه ته الله عزت ورکړي. نو که نسبت ور سره د انسانانو یا د پیریانو راغلی نو هغه ته الله مقام ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایي: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله په دې قران سره ډیر خلق اوچتای، چې د چا زړه کې د قران سره عزت ای نو الله اغي ته بلندی ور کوي، ترقی ور کوي، عزتونه ور کوي، برکتونه ورته نصیب کوي. او چې کوم خلق د دې قران نه روګردانی کوي نو هغه خلق دنیا کې هم په قبر کې هم او په آخرت کې هم تاغي زندگی دا د پریشان وي. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مونږ او تاسو ته الله تبارک وتعالى په دې رمضان المبارک کې زندگی را نصیب کا. مونږ سره ډیر مسلمانان تیر شوی کالو نورو کلونو کې وو، هغه مونږ سره سکال نشتا. اوس آینده رمضان کې پته نه لګي، آینده رمضان کې با د دې وخت دا راجمع کېده، دا یو تاریخ ولیکلی شو. هلکه مونږ په تېره شوی رمضان کې په 19مه روژه باندې ختم کړی، دا د ملګري موجودو او دې روژه کې خو را سره هغه نشته. ځکه د انسان د زندګۍ خو هېڅ پته نه لګي. دا رمضان المبارک میاشت چې دا محترمو دې کې ډېر سبقونه دي، ډېر عبرتونه دي، په دې کې ډېر سبقونه دي مونږ او تاسو د پاره. دا رمضان المبارک دا میاشت د دې هر لمحه د برکت نه ډکه ده، هر لمحه، او د دې هر لمحه که لومبۍ عشره ده، که دویمه ده، که دریمه ده، دا ټول رحمت دی او دا ټول اسباب د مغفرت دي، او دا هر روجه د جهنم نه ازادي ده. نو محترم مسلمانانو، یو حدیث پاک کې راځي، اوږد حدیث دی، خلاصې دا ده چې کوم خلکو ته الله رب العزت د رمضان المبارک دا میاشت نصیب کا او د ده په دې میاشت کې مغفرت ونشه، د پکې د خپل کاغذونو کلیرنس اونه کو، د الله رب العزت نه د خپل غلطو د خطایانو معافي اونه غوښته او د مغفرت په دې میاشت کې اونه شو، د په تباہی کې ذره بر شک نشته. دا خو مونږ ته الله یو چانس راکړی چې مونږ په دې میاشت کې په الله رب العزت باندې خپل ګناهونه معاف کړو. گناہونا بسنگا ماب کی. گورے محترمو، دی کلی کے اعلان شو دلتا مسجد کی یا کور پکور
چې بای های سکول ته یو تن راغلی دی او هغه خلکو ته مثلا 15,000 روپے ورکي. اوس کس خو راغلی 5,000 روپے ورکي او چې څوک خو ال تلل شي کنه. نو رمضان المبارک کې خو الله بخنه کوي خصوصي توګه باندې، خو چې څوک وایي کنه چې رب زما ضرورت دی، ربا زندگی میں ډیر اوټ تیر کړی دا، ربا دا نظر میں ډیر غلط استعمال شوی، ربا دا غوګونه میں ډیر غلط استعمال شوی، ربا دا جبه میں ډیر غلط استعمال شوی وا، ربا زخو سرتاپا د ګناهونو نه ډکما، د سر نه راوالی تر د خپو د نکونو پورې زما دا غون بدن د ګناهونو نه ګنده دی، جبه می په ګناهونو ککړه ده، وګونه می د ګناهونو نه ډک دي، سترګې می په ګناهونو باندې ککړې دي. اے رب ذوالجلاله تصورات می ګندا، سوچونه می ګندا، فکرونه می ګندا، ربک دغه شان زما د دې ګن په حالت کې راته مرګ راوستو، زه خو تبای ما، اے ربا زما پی غواړم. بیا الله پاک غفورم دی نو رحیمم دی، الله رب العزت د ګناهونو معاف کی. اے محترم تاسو ته پته شته چې الله دا ګناهونه معاف کی کنه، نو ګوره دغه ګناهونو په ځای باندې ورته الله پاک نیکی ورکی. موږ داسې الله دی. حدیث پاک کې راځي د قیامت ورځ به تاسو خو تلوار نشته کنه، که سکار مار مو چې دوا وکړو کنه، دا حدیث پورا کوم. الله اکبر کبیره. حدیث پاک کې راځي د قیامت ورځ به ازمون د قیامت پر ورځ باندې ایمان دی، دا ټول خلق برا جمعي. الله رب العزت بد یو بنده نه تپوسو کې، اے زما بندا یاد دي چې پلان کې ګناه دې کړی و، یو ګناه به تر مخه کوي د دب ال تلاړي وچی شي چې دا ګناه خو ما ډیره پټ کړی و، د دین خو ما توبه میسته ده، او یا الله دا د کمی غاړه کا تر پسې وروته، د کمی زمانه کاغذونه را پسې وروته، د دبا لاړې وچی شي چې یا الله پاک دا سوشو الله به پلان کیږي چې پټه دا ګناه کړی و، دی بوی او رب دا ګناه مې کړی و، زما بندا تا دینه توبه مسته وکنه، او رب توبه مې مسته و. دی خو وګوره بندا هغه باغ ویني، هغه میوجات ویني، هغه خوشحالي ویني، هغه نهرونه ویني، دا چې تا د هغه ګناه نه توبه ایسته وکنه، دا مې در هغه بدله کې د نعمتونو درکړي دي. وی دی بوی چې اے رب د دینه مې علاوه نورې بلاکاتی کړې دي، نور مې په والا ګناهونه کړي دي، رب چې هغه ګناهونو نه چا توبه ایسته ده، نو وګوره رب وته پاغي نه کېم ورکی درجه مولا ورکی. نو اے محترمو چې مونږ ورې خاص کر دا رمضان المبارک پدې کې رب سره روغو کو او توبه وباسو. او اے محترمو چې څوک توبه وباسي کنه، د توبه کوون کی سره د الله محبتي څنګه محبتي داغي یو مثال حدیث پاک کې ذکر شوی، ډیر مزیدار ډیر شاندار. ما یې به صرف دعا کوم، استاد ډیر په توجه سره ناسي، مینا محبت سره ناسي، او داسې اندازه لګي تاسو د لوډ سپیکر د आवाज ډیر تیزي، نو خواوشا کې خويندې میندم توجه سره ناستې دي، ما ته اندازه لري خبرونه لګي، کني زما اراده دا و صرف دعا کوم. نو محترمو حدیث پاک کې راځي چې الله رب العزت د خپل بندا په توبې سره دون زیات خوشحاليږي لکه یو تن دی، هغه پلار روان دي، سورلې ور سره ده، شاپینګ کړي دي، سامانونه اغستی دي، جوړه جامه، نور سوداګانی، سورلې ډک کړي، موټرې ډک کړي، خ اصلي سواری ده وسره دی، یو ځای کې سہاجت د پاره کوشو او چراغي چې وی کته، نو هغه سورلې سره د سازو سامان روکه دا غنښتا دی، خپکیږي نه خپکیږي، چا سره موټر سایکل دی، چا سره موټر دی، چا چې څنګه سورلې ده د خپل وس مطابق اوس هغه ته د سامانونو اچولي، او د دې خاصه کار پسې کوشو، او چې څنګه راغی
نو چاته سورلې چا پکړې دي څخه پشي کنه دی یو طرف ته منډه دی خوا منډه دی خوا منډه دی خوا منډه دی خوا منډه سم ستړی شو چې یا الله داسې وشو سورلې مې مروکه شو چې کم شاپینګ مې کړو هغه سوداګانې مرانه روکې شوې پټې شوې رانه سخت پریشانه ډېرې منډې ووالې نو ستړی شو راغی یو ځای کې ډډه وواله داسې سترګې ورلې داسې یو منډ دوې سترګې ورلې چې څنګه سترګې وغړېدې مخامخ اکه سورلې سره د سازو سامان مخې ته ولاړه وه دې خفه شي که خوشحاله دې دونه خوشحاله شي که نه دې د ډېرې خوشحالۍ نه وایي ربا ته مې بندې او زه دې ربې ما غلط شي د ډېرې خوشحالۍ نه په کار خدا سره کنه چې الله ګوره زه ستا بنده ومه ته زما رب وي نو تا ماله دا خپله سورلې څه کا را واپس کا د دنه هغه خلت نه خطا را خطا شي ای زما الله ته مې بندې او زه دې رب ما وایي څونه چې دکه بنده په دې رک شوې سورلې باندې چې دا اومونتې شوه دا بنده څونه خوشحاله شي د دې نه زیات الله د خپل بنده په توبه خوشحالي چې وایي الله زما توبه رب دا ګناه مې کړې بیا به نه کوم رب دا ګناه مې کوله تا راته کته رب چې ما دا ګناه کوله دغه وخت کې ته په دې قادر وې چې په ما دې د کاڼو باران راورولې وې رب په دغه وخت کې ته په دې قادر وې چې زمانه دې خنزیر او سپي جوړ کړی وې رب ته په دغه وخت کې قادر وې چې دې زمکه کې وردن نه کړی وې او اے رب ما ستا نافرمانی کوله ما گناہ کولا اور رب تارا باندے دا ستاریت صادر را چولیو اے ربا بیا بنکم ضروغکم ربا وی گورا دا سڑی اللہ تا پدے محبوب جوڑی چی دیوی ربا بیا بنکم زما توبہ او اے محترمو اللہ رب العزت فرمائی اے پیغمبرہ زما آغا بندگانو توایا اسرفو علی انفسهم چی زان سر زیادی کری دی ټول عمر ګناونه کړی دي د ځان سره کړی دي ای زما محبوبه زما دک بندګانو ته وایا چې ټول عمر زخه پکړې ما ټول عمر زمانہ پرمانی کړی دا زمان نعمتونه زما خلاف کې استعمال کړی وې زما پیغمبره زما دغه بندګو الله ته بیا بندګان وي زما دغه بندګانو ته وایا چې لا تقنطوا من رحمت الله دا اللہ دا رحمت نہ مایوس کیگے ماں اللہ آغا بادشاہ دے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ ټول گناہوں معاف کئی اللہ سے معاف کئی اللہ ټول گناہوں معاف کئی دا خو ما وتانا چې په یو کور کې ضرور نه لګون ته غلطي وشي کنه بیا وی مخ به ته کفن کې نو ګورم زبخ پلا ان کو پختو پورا کوما او الله اغزاد دے ان الله یغفر الذنوب جميعا مړه یو تن راغی یو تن راغی تپوس کوي چیرې داسې بس چرته عالم ملوشي چې ماته مسله حل کی ځکه ما نه ډېر ګناونه شوي دي نو چې ما د پاره سلار چارشته کنه یو مولوی صاحب خواته راغی دونه پویا وسره نه وه وی جی راغلم د مسلې تپوس کوم ما نه ګناه شوې ده او ډېره خطرناکه ګناه را نه شوې ده ما کسان مې وجلي مړي مې کړي خجی وایه څونه مړي دي کړي یو مړي دي کړي نه دوا نه لس نه شل نه 99 کسان مې وجلي څونه نو ما د پاره بس توبې نن مې مړي مې کړي دي امولا زمونږ ته ډېر بنه پوي ده او ته توبه خو کېږه ما تبا کېسه ته زما خو نظر ځه تا خو 99 کسان وجلي تاله چې ته توبه قبلېږي هغه وی ښه چې زه غر کېم کنه چې راشه سلی خو پوره کم کنه په هغې مټ صفا کو هغې مو وجل 100 کسان 100 مړي پوره کم څو مړي 100 مړي بیا ډېره موده پریشانو چا ورته وی یو ځای کې یو عالم دی په مسایلو پوهه دی د هغه نه تپوس وکړه د مسائلو تپوس به پکاري د علماو نه د ځانه به مفتیان نه جوړو هغه عالم خواته ورغی هغه نه تپوس وکړو چې 100 مړي مې کړي ما د پاره به توبه هغه ورته وی که د سلو نه د سیوام کړي د الله رحمت دونه دی که نه چې الله دغه توبه هم قبلوي دغه ګناهونه هم معاف کوي هغه وی ښه خو داسې کار وکړه
دا ته چې کوم محله او کلی کې پاتې کیږي دغه د بدانو علاقه ده دغه علاقه پریت وا اخوا بل یو علاقه ده هغه کې نیکان صالحان پاتې کیږي ته د هغه زنه هغه علاقې ته لړشه هغه بالکل صحیح ده صحیح سړی روان شو چې روان شو بد د زندگی لمحات ختم زندگی ختمه سو مړی کړی دي روان دي احادیث مبارکو کې راځي چې ملائک د بدعملو ملائک امراله چې د چانه د بدعملو نه کم ملائک سائلی او چې د چانه کم د نیکانو نه کم ملائک سا اخلی اغیم راله دی یو قسم ملائکوی مونږ نه سائلو دا غټ د زمانی قاتل او بدمعشو اغه نور وینه د توبه است د مونږ ته نه ساخلو پدې کې الله پاک بل ملک راولېګلو وې فیصلو کې تاسو وګورئ چې دادی کوم علاقې ته روانو چې دغه علاقې ور دی اغه ته لند شویو کنه د بدانو دی علاقې ته را لندو چې کله اغه فاصله ناپ کا نو بس یو لیش اغه ته ورنږدې شویو لکه یو لیش وروړېدلې وخوا نو د نیکانو صالحانو نه چې کوم ملائک روح کا بس کوي اغه ته نسا واغستا وګوره الله سل قتلنا هغه سک معافک نو کومګ او تاسو نه ارسونه گناهونه شوي په دې رمضان کې با الله سره روغه کو الله سره به دوستی کو خو مودا دلته زمون دي قرا او حضرات ډېر خستان داس کې قران وورولو دې محلي مسلمانانو وورید الله دې دا عمل په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب ذوالجلال دې ځکه د کومورونو قران کریم وورولو رب دې په ثوابونو کې د دې د والدینو د دې د استادانو حصو کې اے رب کوم مسلمانانو قران وورید رب ته قبولیت نصیب کې اے رب ذوالجلال سمووي سموورید دا زمون په عمل کې راولي مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي رب د تمام مسلمانانو نیک اعمال دې روزي تراوی ختمونه تلاوتونه سحری افطاری توبه دا ټول اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي رب د چا څه قسمه پریشانی رب د تمام مسلمانانو پریشانی ختم کړي رب مسافر سره خپل مدد شامل حال کړي د مسافر پریشانی ختم کړي اے رب د تمام اسلامی ملکونو حفاظت وکړي تمام اسلامی ملکونو کې اتفاق اتحاد راولي زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي اے رب بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي رب د محله کې یا زمونږ نور سونه مشران هغه وفات شوی دي دا غټول مغفرت نصیب کړي هغه جان خسته کړي اے رب ذوالجلال زمونږ شران نیکان صالحان کې زمونږ بچي دا دیندار کې قران خوانه کې زمونږ د مشرانو کومرونو کې برکتونه واچي زمونږ زنانو ته حیات تقوا نصیب کې خدمتونه قبول کې برحمتک یا ارحم الراحمین کوم ملګرو